دور تاسو ته معلومه ده په سوشل میډیا باندې یو تصویر وایرل دی، یو وړه ماشومه ده او هغې خپل جذبې اظهار کړ دی، خپل د مینې اظهار یې کړ دی، خپل د محبت اظهار یې کړ دی او اکوړه خټک ته راغل ده، وړه ماشومه ده او هغې خپله عیسا چندې کې اغوستې ده. نو هغې څنګه اغوستې ده د هغې نه مخکې تاسو ته یو واقعه پیش کوم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې جهاد لپاره ځو او هغې له سامان لګي، نو خپل کور نه څه ضرورت سامان یې هغه راوړی. نو عمر رضی الله تعالی عنه او صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه دواړه روان شو. نو عمر رضی الله تعالی عنه وی نن به زه دومره سامان راوړم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه به زیات راوړم او لاړ کور ته او کور کې خپل نیم سامان چې نیمې کور کې پرېښود او نیمې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې پیش کړ. نو مخکې دې چې څنګه ورسېد دې پسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی، نو هغه خپل د کور ټول سامان راوړو او آپ صلی الله علیه وسلم خدمت کې پیش کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تاسو وکړ چې اے ابوبکر تا کور کې څه پرېښول؟ هغه کور کې مې دی الله او د الله رسول پرېښود، یعنی کور نه مې هر څه واغوستل، حتی دومره چې هغې تختو باندې مې لاسو چې یوه ستن پاتې نه شي. نو عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مخکې کېدل ډېر انتهایي ګرانه ده. نو ملګرو دا خبره مې نن کوله چې نن دې ماشومې د هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سنت ژوندي کړل. څنګه یې ژوندي کړل؟ داسې ژوندي کړل نو دې ماشومې داسې چل کړ دی چې خپله کومه جمع ګونجي چې ورته وي، څومره پیسې چې سړی جمع کړي، پخوا به مونږ جمع کولې چې کور نه پیسې میلاوېږي، هغه یو ګلۍ کېږدي. دې ماشومې دا پیسې جمع کړي دي، چا قارب وله ورکړي دي، رشتهداران ورکړي دي، ترونه ورکړي دي، پلار ورکړي دي، مور ورکړي دي، هغه پیسې دې جمع کړي دي او څومره جمع چې لګېدل ده دې ته دا پته لګېدل ده چې اکوړه خټک مدرسې کې داسې حالات دی، نو د دا پیسې ټولې دې جینۍ راوړي ورته پیش کړي دي. نو هلته استادان او علما ډېر انتهایي خلک چې دغه ټول دې جینۍ ته حیران شي دي. نو ملګرو هغه وی کنه صحبت صالح تورا صالح کنن، صحبت طالح تورا طالح کنن. دا د نیکو خلکو د نیکې ګرانې اثر دی، د نیکو والدینو اثر دی. ځکه دا داسې دې له تربیت یې داسې ورکړ دی چې هغه داسې یو جانساره جوړه شوه چې هغې څومره مال چې و هغه یې اکوړه خټک باندې لوټاو کړ. نو موږ له هم تاسو له هم د جادو تربیت داسې پکار دی چې هغه نور بې فضل خرچیانو نه دې نه بچ شي او هغه خپل ذهن داسې جوړ کړي. دې جینۍ ته پته ولګېده، دې ماشومې ته پته ولګېده چې هغه جینۍ ده، تاسو یې تصویر کتی شئ چې هغې ته د ګس لاس او د ښي لاس پته نه لګي. ول د هغې تربیت مدرسو حوالې سره، علماو حوالې سره داسې جوړ دی چې هغې خپل یو د جان نظرانه پیش کړله. نو ملګرو